او ګورئ یو خبر ارته کومه بیا بل خصوصیت په طرف باندې زما قرآن کریم دا نزول پر رمضان کریم کې چې کله وشو دا دومره عجیب کتاب دی دا دومره بهتر کتاب دی دا دومره د عظمت والا او فضیلت والا او ثواب والا کتاب دی چې صحابه کرام مبارکان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغوی خو پریدا اغوی خو اسم په دی باندې خو مستحکم او مضبوط ایمانو اغوی خبره نه کومه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې چې کوم د حضور مبارک اشترین مخالف سخت مخالف چې دنیا نه په کفر باندې تللی دي او الله جل جلاله د اغوی په مذمت کې د اغوی په بدبختی کې د کلام پاک آیاتونه نازل کړي دي داسې اشترین مخالف کافران اغویم دا اقرار کړی دی چې د کلام پاک پشان تا کلام چې پر رسول الله مبارک باندې نازل دی داسې کلام بل کلام نشته دی مخالف انسان زه د هغې نه یو مثال در کومه لکه دا څه معمولي خبره نه ده دا ډېره د عظمت والا خبره یو کافرانو کې یو کس تیر دی ولید ابن مغیره کتاسو یو کم دیشم سپارا سورت قلم نون والقلم وما یسطرون لاندې راشي نه یا لس داسې بدبختی عیبونه کمزوری الله تعالی د دغه خبیث ولید ابن مغیره بیان کړی دی په سورت قلم کې الله فرمایي کافر دی کاذب دی شغل خور دی خبیث دی گستاخ دی رسول الله مبارک مخالف دی نمیمه یو خبره یو تو بل خبره بل تا رسون کہہ دی نبی علیہ السلام لا اذیت اور کون کہہ دی اخر کې فرمایي عتل بعد ذلك زنیم الله فرمایي ولد زنا حرامي دی دومره الله بدی شي ولید ابن مغیرہ قرآنی کافر بدبخت او په کافرانو کې کفر خو اسم یو بدبختی وا اغه نه هټ کر په کافرانو کې دنیا په لحاظ باندې قابل خلقو عتبہ ابن ربیعہ دا د کافرانو یو خطیب یو لوی فصیح بلیغ واعظ خلق په زړه باندې بیا داسې خبرو اثر کړ ولید ابن مغیرہ د شعر پیژانده نظم یې پیژانده قصیده یې پیژانده سحر یې پیژانده منتر یې پیژانده کهانت نجومیت چې کوم دی پالګر دا پال چې ګوري ارڅه پیژانده دام د کافرانو خو خيار سړای خو مونږ او خيار اغه ته یو چې ایمان راوړي سبحان الله په دې لحاظ خو خيار نو دنیا په لحاظ باندې په عربی کې خو فصاحت بلاغت په دې باندې پوهیده کافرانو مشوره وکړه ولید ابن مغیره یې تیار ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته راولېګ او چې ټول کافران په چا باندې اعتماد کوي نو پته لګي چې د دوی په جماعت کې دا ډېر پوي سړی چې ورته وی لاړشه حضور مبارک دا کلام واورا او دا چا خلی مبارک نه واورا د امام الانبیاء علیہ السلام خلی مبارک نه واورا چې پچا نازل دی چې جنتیان به په جنت کې خواهش کړه د نبی علیہ السلام د تلاوت او په مخلوقاتو کې د ټولو نه خوږ تلاوت لاړشه ولید ابن مغیره نبی علیہ السلام مبارک دا کلام واورا بیا راشه او پاغي باندې چې څه کمنټس رایا اغا ورکړه چې بیا مون خلکو ته موږ څه بیان کړو چې دا کلام خدا سے دی دا کلام خدا سے دی مې منئ ځکه چې ته په مونږ کې زیات پوهیږي او دا خبره حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې کړی دا په البدایه والنهایه کې کړی دا السیرۃ النبویہ کې علامہ ابن هشام کړی دا امام بهقی دا خبره په دلائل النبوہ کې کړی دا ډیر حواله دي چې کله ولید ابن مغیره کافر راغی
او حضور مبارک نه کلام واورید قرآن مجید فرقان حمید هغه واورید او کله واپس بیر تلاړ خپل کافران یا ځان ته راجمع کړه او ورتوای چې واوري زم لګلا وما چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم کلام پاک واورا قرآن مجید واورا ما واورید اوس راجمع شي زپ هغه کلام باندې رای ورکوم چې ما څنګه کلام واورید هغه څنګه کلامو کافر اشدترین مخالف چې کله راغی او کافران په دې انتظار کیو چې دې به وسوایي چې هغه خو سحر او هغه خو کهانت او شعر او نظم او قصیده وا دروغ انسان کلام دې نعوذ بالله داسې به وایي د کمنټس هغه عربی الفاظ ورته وایم د کمنټس پنځه چې څنګه دې راغی خپل متبعين ته یې چې والله اول خو قسم خوري مالا په هغه ذات باندې قسمی چې هغه رب دې دوی په ټولو خبرو باندې پوهېده خو خالی ضد او عناد د وجه نه پرې خو دیو کمنټ سه سو والله زما قسمی په الله باندې چې ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه او په اخر کې چې وما هو بكلام بشر پنځه کمنټ سے ورکړه راي اے کافرانو دا زم سشي ته لګلاو دا ما څه شی واورېده ما دا په الله باندې قسم واورې ان له لحلاوه چې ما د دغه کلام کوم خوګواله په وګو واورېده داسې خوګواله ما په یو کلام کې نه دی موندل بهترین کلام خوګواله هغه خو عربو پوهیده وان عليه لطلاوه دویمه خبره سوې زم لګلاو ما چې واوره چې دا سوې نو زار ته وسوایم چې کومه ظاهري ګلکاری او ګلکاری نه مراد الفاظو چې څومره ظاهري الفاظ یو غنا دا ظاهري الفاظ دا داسي ګلکاری و چې دا ګلکاری ما دا غټو غټو شعراو په کلام کې نه لیدلې ورته فرمایي دومره خایست یو او بیا ورته فرمایي وان اعلاه لمثمر دا برابر الفاظ یا داسي و لگا میوادار ونه دا ډکنی دا میو نه ډک ډېره ښایسته ښکاري دا ظاهریا سم د فایدو نه ډکو وان اسفله لمغدق او چې بیا هغه معانی وګوري هغه مطلبونه وګوري هغه تفسیر یې ما پوه شوم په دومره مضبوطو دومره فصیحو دومره بلیغو چې دغسې معنا او مفهوم ما مخ په ځمکه باندې د هیڅ چا په کلام کې نه یې لیدلی او بیا څه ورته یې واورئ تسلی دله در کومه ولید ابن مغیره خبرې ورته کومه ده ورته وایي وانه لیعلو ولا یعلى علیه واورئ تاسو به ډېر میټینګونه وکړئ کافرانو ډېر به خلک راجمع کړئ او شاعران به راولئ او کلام پاک مقابلې دپاره به خلک تیار کړئ خو چې ما کوم کلام واورېده نو زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې وانه لیعلو ولا یعلى علیه دا کلام به تر قیامت پورې غالبي په دغه کلام باندې بل کلام نشي غالبېدی د دې دا حسن ترتیب دا سیاق سباق معنا الفاظ حسن ترتیب دی باندې بل کلام تاسو نشئ خېجولی او بیا ورته یې چې که څه راته وایې نه نو بس دا خبره به م وکړم دا کوم چې مونږ دروغ یو چې نبی علیہ السلام مبارک دا کلام ځانه نه جوړ کړی دی که نه نو دا هم دروغ دی بس دا پنځمه خبره به م وکړم چې وما هو بکلام البشر ما د په الله باندې قسم چې دا د انسان کلام نه دی دا د رب العالمین کلام دی داسې رایا اشدترین مخالف ولید ابن مغیره قرآنی کافر چې کله دا خبرې دوی واورېدې دا ټول خلک ورته روچت شو ښه یې بې عزته کړ دا پسې اضافي ده د بې عزتي وه خدای شرمنده که
ته مونږ دې دپاره لېږلی وې لږه مونږ تاسو چې څوک چاته ولیږو ویلیږو یو مقصد دپاره واپسې کې هغه متاثره راشي هغه کردار داسي چې متاثره شي هغه ته ما دې دپاره لېږلی وې خلکو بې عزته که دا خو ته خلکو له په خوله باندې لاس کې خو د نورو خلکو ته دا خبره ونه کړې تباه او برباد بشو دا زمونږ چې کوم میشن دی تباه او برباد بشي دی چې تباه دی ختم دی دا قرآن په مقابله کې دا ایسارېدو والا نه دی خلکو بې عزته که ورته یي چې تم محمد علیه الصلاة والسلام نوم یې واخیست تم د هغه خبرو نه متاثره شوې په تا باندې سحر وکړه جادویي ار باندې وکړه کښېنه